او که تاسو وګورئ په قرآن کریم کې تاسو ټول ماشاءالله پوهان خلک یې په اوله سپاره کې چې کله آدم علیه السلام مبارک اور سره بنی آدم علیه السلام او اولاد د آدم علیه السلام الله جل جلاله پیدا کاوه. اوس مرته خبر وکړه چې رب متعال د چا مشورې ته محتاج نه دی. الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ هغه سورة بقره آیات ته اخر لرازم انی جاعل فی الارض خلیفہ ز پزمکه کې د خپل ځان یو خلیفہ پیدا کوم یو انسان پیدا کوم. فرشتو ته الله جل جلاله په تور د مشورې باندې تاسو مال څه مشوره راکوي؟ آیا آدم علیه السلام مبارک پیدا کړم د خپل ځان خلیفہ پیدا کړم انسان پیدا کړم چې کله دا خبر ورته وکړه فرشتو څور ته فرمایل خدای پاک می پیدا کوا اولی ما پیدا کوا. قرآن کریم آیاتی وی چې دا با قتلون بکا قتل و غارت بکا فسق و فجور بکا نافرمانی بکا ستا په زمکه باندې. او دا خبره فرشتو ولی وکړه دا خبره ځکه چې څوک چا لیدلی نی. ګوره دلته یو نقطه ده ما یو کس نه لیدلی یا پیدام نه دی یو سیز زه د هغې په بابت کې چاله مشوره نشم ورکولی. سوال دا دی چې فرشتو بنی آدم او آدم علیه السلام مبارک یا لیدلی هم نه دی یا شتم نه او بیا هم یې چې می پیدا کوا قتل و غارت بکا فسق و فجور بکا نافرمانی بکا. د دې وجه څه ده؟ وجه د دې دا ده چې د انسان د تخلیق نه وړاندې په ځمکه باندې جناتو پیریانو هغه الله جل جلاله پیدا کړیو هغه مکلف دي نو هغوی ډېرې نافرمانۍ کړې وي. هغه هم د فرشتو نه علاوه یو مخلوق دی د الله تعالی چې د اور نه پیدا کړی دی الله تعالی هغوی نافرمانۍ ډېرې کړې وي قتل و غارت او سره فسق و فجور او نور فساد فی الارض ډېرې داسې خبرې. نو فرشتو هغوی کتلی هغه ورته معلومو نو دوی وی چې څنګه جن دی هغسې به انسي او مغسې نافرمان به دوی می نو په هغې باندې خبره ذهن اور واچاو چې هغې په شانته بدامي نو خدای پاکه می پیدا کې. او بیا الله ته نحن نسبح بحمدک ونقدس لک که عبادت تپاره پیدا کې مونږ د ستا د عبادت تپاره کافي یو مونږ به د ستا عبادت کړو د ستا تسبیح بیانو د ستا هر څه کړو نو څه شي پاره پیدا کې. ګوره الله جل جلاله مشوره د تخلیق د آدم علیه السلام او د انسان په خپله دا د خدای پاک سنت دی مشوره د الله سنت دی. فرشتو نه سره د علمه الله اخیشته ده خو چې کله فرشتې په هغه څه باندې نه پوهېدی په هغې کمالاتو د انسان باندې نه پوهېدی چې په کومو کمالاتو باندې الله تعالی پوهېده که نه الله ورته فرمایي ما در سره مشوره وکړه ټیک ده د دې دپاره چې دنیا کې انسانان پیدا شي چې هغه بیا یو بل سره په ښو کارو کې مشوره کا باقي والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله ورته فرمایي چې بس دی ډېر رای او کمنټس په دې مه راکوئ چې انسان پیدا کړم که نه بس الله تعالی ښه پوهېږي او تاسو په هغې مقصدونو باندې نه پوهېږئ چې په کومو مقصدونو باندې الله جل جلاله پوهېږي. خو مشوره یا کړې ده ورسره انسان پیدا کړم که پیدا یا نه کړم د الله جل جلاله. او حضور مبارک ته هم په قرآن کې حکم وکړو وشاورهم فی الامر. نو دی وجنا موتا خو ډیر داسې په عقل باندې دومره موتا او خيار خلق نیو عقل مم هغه ستام نه دی په کار دا په مشوره باندې د مشرانو نظمونګو استادو چې کوم مشران دي په هر ځای کې معلوم دي چې د زمونږ مشران دي دا غوي احترام هغه نه په کار کې کار خیر کې مشوره اخیستل په دې باندې مزید مینا او محبت د انسانانو په منځ کې پیدا کړي او په دې کې خامخا انسان خیر مومي په مشوره کې خیری